نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأتموا الحج والعمرة لله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لإيمان نبعد ومؤمن بندا ومسلمان بندا اللہ جل مجلوہ چکم عبادات فرض کری دی نو پاہغی کی سلور اہم عبادات چاہغی تا ایمان او دا اسلام بنیاد او ارکان وی یو منز دی دویم زکاة دی دریم روجہ دا
او سلورم حج دی. د مسلم شریف حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمائی بنی الاسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلامی احکاموں کی د حیثیت به اعتبار سره مرتبی دي. بعض اسلامی احکام داغی مرتبه د فرض ده، بعض اسلامی احکام داغی مرتبه د واجب ده، بعض اسلامی احکام داغی مرتبه د سنت مؤکد ده، او بعض اسلامی احکام هغه د مستحب او نفل وي، او بعض اسلامی احکام هغه ته مباح وي. منز، زکات، روجا او حج د دې څلورو واړو مرتبه دا د فرض ده. د اسلام او د دین کم احکام چې الله جل مجلوه خپل بنده باندې فرض کړي، نو د هغې د فرضیت نه انکار او منکر کېدل دا نعوذ بالله کفر دی. سړی پې کافر کېږي، مرتد کېږي. دغه رنګې کم اسلامي احکام چې الله جل مجلوه په خپل مسلمان بنده باندې فرض کړي دي، نو د دې سپکاوی دا هم کفر دی، سړی پې کافر کېږي. نعوذ بالله د منځ، د زکات، د روجې او د حج د فرض کېدو له انکار سره سړی کافر شي، مرتد شي، نعوذ بالله. او که یو مسلمان په مونځ پورې مسخري وکړي، روژه پورې مسخري وکړي، حج یا زکات پورې مسخري کوي، سپکاوی کوي، نو په دې هم دا انسان د ایمان اوځي، مرتد کیږي. الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. بغیر د څه شرعي او یا د طبعي عذر نه فرض حکم عملا پرې ښودل نه کول، دا فسق دی، دا فجور دی، نعوذ بالله. یو مسلمان مونځ نه کوي، نو مسلمان خو دی لیکن فاسق دی.
زکات په فرض دی زکات نه ورکوي نو فاسق دی روزه نه نیسي فاسق او فاجر دی حج په الله فرض کا او حج نه کوي او اړو څه خیال نه کوي چې کینی حج را باندې فرض شوی او نه یې سوچ او اراده شته د حج د کولو نو دا فسق دی فجور دی څومره احکام چې الله جل مجلوه په مسلمان فرض کړی دي نو مسلمان ته الله جل جلاله یو دوه نعمتونه ورکړي دي یو د جسم او د بدن نعمت دی او دویم د مال نعمت دی بعض عبادتونه د هغې تعلق صرف د بدن سره دی هغې ته بدني عبادات وایي بدني عبادت دی چې ادا کړو نو د الله یو حکم دی هم پسې که الله دی راضي هم که د الله د قهر او د غضب دی هم ځان بچ که ځان ته د ثواب هم وګټلو او د جسم او د بدن د دغه نعمت شکریه دی هم ادا کړله په مازه کې دی چې لاس اوچت کړه یا دی په رکوع کې کېښو یا دی په سجده کې کېښو دا د لاسونو د نعمت شکریه ده ملا دی راټیټه کړه دا د ملا د نعمت شکریه ده څوک چې په کرسو باندې منځونه کوي او بلا نشي راټیټولی د هغې نه تپوس وکړه او چې په قیام کې په خپو باندې ولاړې دا د خپو د نعمت شکریه ده ادا کوي لګیایي په سجده کې د تندې او پوزه به ځمکه ولګوله دا د مخ د نعمت او د تندې او د پوزه د نعمت شکریه ده ادا یې کړله دا چې ورپسې شمار او د بعضې عبادتونو تعلق د مسلمان د مال سره دی مالی عبادت دی چې ادا کړو دا الله حکم دی پسې که الله دی خوشحاله که دا الله د قهر دی ځان بچ که ثواب یې وګټلو او د مال د نعمت شکر دی ادا کړلو او بعضې عبادتونه داسې دي چې د هغې تعلق د بدن او د مال د دواړو سره دی حج د اسلام په احکامو کې په عبادتونو کې هغه عبادت دی چې د دې تعلق د بدن او د مال د دواړو سره دی نه یوازې مال سره حج کېږي او نه یوازې په جسم او په بدن سره دواړه چې سره ملګري شي ځان هم ستړی کې جسم هم استعمالې بدن هم استعمالې او مال به هم لګي نو الله به حج ادا کېږي اول قسم ته لکه موز او روژه عبادت بدني عبادتونه دي زکات مالی عبادت دی
او حج دیتا مرکب عبادت وی دا د بدن او د مال د دوانو نه مرکب دی د ایمان نه بعد نبی علیه السلام او داغه په امت باندې اول منص فرض شوی دی او بیا ورپسې روزه فرض شوی ده بیا ورپسې زکات فرض شوی دی او په څلورم نمبر کې بیا په نبی علیه السلام او داغه په امت باندې دا الله د طرفه حج فرض شوی دی مونږ دا هم په مخکینو امتونو باندې فرض وو روزه هم په مخکینو امتونو باندې فرض وو زکات هم په مخکینو امتونو باندې فرض وو او حج دا هم په مخکینو انبیاء او دا په امتونو باندې الله پاک فرض کړی په بعض احادیثو کې هم راځي او د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې هم راځي آدم علیه السلام چې الله پاک زمکه ته راکوز کړ نو د هند د علاقینا هغه په خپل زندګۍ کې سلوي حجونه کړي او دا ټول حجونه پیدل کړي نغرض دا چې د حج د عبادت د سلسله د آدم علیه السلام د زمانینا دا روانه ده نبی علیه السلام او د هغه په امت باندې حج د صحیح قول او د جمهور علماء او د قول پرنا کې فرض شوی دی د هجرت په شپږم کال باندې د نبی علیه السلام د نبوت زندگی دریش کاله وه دیارلس کاله مکه مکرمه کې تیر کړي دي حج په نو فرض دیارلس کاله باندې هجرت وکړلو 15 کاله په مدینه منوره کې تیر کړه حج په نو فرض نو 15 او دیارلس اتلس کاله شو دیگه حج نو فرض د نبی علیه السلام مدینه منوره ته د تلونه شپږم کال بعد د هجرت په شپږم کال باندې دا الله د اړخه نبی علیه السلام او د هغه په امت باندې حج فرض شو نبی علیه السلام اعلان وکړلو لکه څنګه یو حدیث ما استاسو په مخ کې تلاوت کړلو عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا اے خلقو الله جل جلاله پتا سبحانه حج فرض کا فحجوا نو حج کوي د حج د فرض کېدو نه وړاندې
نبی علیه الصلاۃ والسلام حجونه کړي دي او د دریونه زیات حجونه یې کړي دي او دا ټول حجونه د الله د پیغمبر نفلی حجونه وو لکه حج لا فرض نه وو نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره نفلی حجونه کړي دي د هغې صحیح شمار هغه په روایاتو کې نه دی راغلی خو د روایاتو د مجموعي نه دا دومره قدر معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ګڼ نفلي حجونه کړي دي او د دریو نه زیات یې کړي دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند او په خپله زندګۍ کې فرضي حج یو کړی دی مونځ په 24 غنټو کې 15 ځله دي او روژه د کال په 12 میاشتو کې یو میاشت ده حج زکات د صاحب استطاعت مسلمان په مال کې هر کالی دي او حج په هر مسلمان باندې چې هغه صاحب استطاعتي په ټول عمر او په ټوله زندګۍ کې صرف یو ځل دی که یو سړی اربپتی دی حج په یو فرض دی که کروڑپتی دی حج په یو فرض دی او که د لکونو مالک دی حج ورباندې یو فرض دی د فرضي حج نه وروستو یو مسلمان چې څومره حجونه کوي نو کدی پکې د فرض ټکي هم یادوي خو دا حج به نفلي حجي دا به فرضي نه وي ځکه فرض هم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حج د فرضیت اعلان وکړو نیوزلوی یا ایها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا بیا یوی یو صحابي تبوسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حج ومونږ باندې هر کالی فرض دی نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورنک یایوی یا رسول الله هر کالی را باندې حج فرض دی جواب ورنک دریم ځلې بیا تبوسو کړلو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې حج په زندګۍ کې یو ځل دی او ته بیا تبوسونه کې کما دومره قدر ټکې ویلې او نعم نبی آباد الله جل جلاله د طرف په تاسو باندې هر کال حج فرض وي نو دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفقت دی رحمت او رأفت دی او په خپل امت باندې د الله د پیغمبر دی لوی احسان دی چې د الله پیغمبر د صحابي په جواب کې داسې ونوي چې او حج در باندې هر کال فرض دی نبی آبا 1% مسلمان هم علی حج نشو کولی فرض خو یو ځل دی لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرضي حج د کولو ډېر لوی اجر او ثواب ذکر کړی دی
یو حدیث کې راځي د حج مبرور او د حج مقبول بدله او ثواب بغیر د جنت نه بل نشته. الله پاک دې دا هر حج کوونکی مسلمان حج قبول کی. بل حدیث کې راځي ما تاسو ته تلاوت هم کا چا چې حج وکړلو خلومنی ټکی په کې دا دی من حج لله د لله مقصد دا دی چې د حج په کولو کې د نیت صحیح مخلص او د زړه د درد نه د حج د تلو صرف او صرف مقصد داو چې زما الله زمانه راضي شي او الله می خوشاله شي. یو خبر وکړه الله پیغمبر دا کوي دویمه دا ولم يرفث ولم يفسق او د حج د ادا کولو په دوران کې د حج د مناسکو په دوران کې د حج د سفر په دوران کې دې د ګناه نه ځان بچ کی او دا خبره په خوله کول آسان دي او په غوږ اوریدل آسان دي خو عملا ډیر زیات ګران دي او بیا خاص کر په نن سبا زمانه کې چې یو حاجی لګیا دی حج کوي او د ګناه نه ځان وساتي الا ماشاء الله په لکونو کې که په درزنونو کې داسې خلک چې د الله رحم او مهرباني ورسره د ګناه نه بچ کی هغه بله خبره ده لیکن ډېر ګران د الله په فضل سره بکی د ګناه نه بچ کېدل خو څه کې داسې ګناهونه دي چې مسلمان یې ګناه نه ګڼي او د حج په دوران کې کوي او داسې ګناهونه دي چې ته ورته نشاندهي وکړې ولته تا د مخ راته وایي چې مله ده ته ګوره دې خبرو ته ګوره نو چې د کم حج په ادا کولو کې یو مسلمان د دې دوو خبرو خیال وساتي یو د زړه چې په زړه کې بس یو څړیکه یو درد یو فکر پروت دی چې دا زه چې کوم د دې لپاره چې الله راضي شي او دویم عملا د ګناه نه ځان بچ نو نبی علیه السلام فرمایي راجعه دغه مسلمان به د حج نه واپسی کوي څنګه واپسی به کوي کیوم ولدته امه په کوم ورځ چې د مور د خېټې نه پیدا شو او د هر قسمه ګناهونو نه پاکو دی به په داسې حال کې د حج نه واپسې کوي چې د هر قسمه ګناهونو نه به پاکي عامه مسله خدا ده عام قانون داري عام دستور داري چې دوه قسمه ګناهونه دي یو صغیره ګناهونه او دویم کبیره ګناهونه صغیره ګناهونه قرآن کې الله وعده کوي دا الله پاک معاف کوي په نیکو اعمالو سره مونږ سره او د سره ذکر سره تلاوت سره او کبیره ګناهونه هغه بیا دوه قسمه دي د یو قسم تعلق د بندګانو سره دی او د یو قسم تعلق د الله سره دی د کمو کبیرو ګناهونو تعلق چې د الله سره دی نو په مونږ الله نه معاف کوي په روژه الله نه معاف کوي په زکات الله نه معاف کوي حتی چې په جهاد هم الله نه معاف کوي د هغې د معافۍ لپاره
توبه شرط یهودی عیسائی دهری مشرک مرتد کافر ته الله نه وای مؤمن بنده ته الله وای یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الى الله توبه نصوحا د اخلاص نه ډکه توبه الله ته وباسه د اخلاص نه ډکه توبه الله ته وباسه ما وساته الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون اے ایمان والو ټول په شریک باندې نه پکې مولا بچ دی نه پکې پیر بچ دی نه پکې تبلیغي بچ دی نه پکې دیندار بچ دی هر کس الله جميعا ټول په ټوله توبه وباسئ لعلكم تفلحون کامیابی په توبه کې الله وایي پرته توبه وباسئ حج مبارکی د ډیرو محققین او علماو رائے دادا چې حج یو داسې عظیم عبادت دی چې دا مسلمان په صحیح طریقې سره وکړي او الله پاک د حج قبول کړي نو بیا په حج سره الله پاک خپل ګناهګار بنده ته کبیره ګناهونه هم بخي په دې سره کبیره ګناهونه هم بخلي کیږي دومره عظیم عبادت الله دې موږ تاسو ټول ته د حج مبرور د ادا کولو توفیق نصیب کړي او الله دې زموږ تاسو د ټول حجونه قبول کړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای خیر دې په حج باندې پیسې لګي خفه کېږه ما حج بګرانی دی خفه کېږه ما ځکه محبوب پیغمبر وای حج پسې حج کوي عمره پسې عمره کوي حج پسې عمره او حج پسې عمره پسې حج کوي ان دا سلسله جاری ساده بندوي ما او په دې عمل سره الله پاک د مسلمان د بنده ګناهونه او د مسلمان بنده فقر و فاقه محتاجی او بیوسی داسې سوځي او ختمي لکه د لوهار بټي چې د اوسپنې زنګ ختمي نو په حج او په عمره سره الله راضي کیږي ګناه معاف کیږي حتی کې کبیره ګناهونه الله را تبخي او د دې سره سره کومه پیسې چې لګي الله به داغې نه ډېرې راوړي الله به داغې نه ډېرې ورکړي او کوم مسلمان چې الله وس ورکړي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الله دې زموږ الله پاک ستار ستار سره حیران شي کنه پرون په یو جنازه کې راته یو ملګری وای چې زموږ د محلي نه یو ملګری په دې روزه کې عمرې ته تللی او ته څوک کنه موږ دومره کمزوري او هغه چې راغله وایي راته وایي چې څنګه مکې ته ورسېدم د سترګو نظر مې ختم شو وایي نه مې کعبه صحیح کړې ده نه مې مطاف صحیح کړی نه مې حجر اسود صحیح کړی سترګې مې روغې او نظر مې نه لګي او چې څنګه پېښور ته راورسېدم نظر مې شروع شو یعنې دا مې پرون په جنازه کې د بل ملګري نه واورېد ښه نو ای د خدای بنده الله در باندې پرده را اچولې ده نو تی خپله پرده ولې خپلو نور خلکو دغه کړي
خو الله ته جړه وکړه او دا الله په در کې الله ته جړه وکړه او الله ته سوال وکړه نعوذ بالله څه به در نه شوي چې الله در څه داسې کوي داسې خلک هم شته الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي یعنې دا پرونی خبره ده او هسې راوړه په خپله شروع شو او یا دا کس په خپله دا خبره کوي نو د حج د نه کولو ډېر لوی وعید د الله پیغمبر ذکر کوي نبی علیه السلام فرمایي چې کوم مسلمان ته الله د حج د کولو طاقت ورکړي او د هغې باوجود د حج ونه کړي نه د ده خوښه ده چې دی یهودي مري او که دی عیسایي مري څومره خطرناکه خبره مونږ په باره کې د الله پیغمبر وایي او قرآن کې الله وایي واقیموا الصلاة قائم ساره ولا تكونوا من المشرکین او د ځان نه مشرکان مه جوړوئ یعنی موږ نه کول دا د چا کار دی د مشرکانو کار نو د بیلمازه مسلمان تشبیه الله او د الله پیغمبر ورکوي د مشرک سره لکه دا د هغه کار دی او سره د استطاعت او د حج سره د طاقت او د وسنه د حج د نه کوونکي مسلمان تشبیه د الله پیغمبر ورکوي د یهودي او د عیسایي سره ځکه چې د مکې مشرکانو به منځونه نه کول حجونه به یې کول یهود او عیسایانو به منځونه کول هغې به حج نه کول الله جل جلاله دی د دې دواړه قسمه کافرانو سره د مشابهت نه زموږ ستاسو حفاظت وکړي الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق نصیب کړي ان شاء الله که خیري یو منټ د حج تربیت هر کالي مونږ کوو د الله په فضل سره او څه کالي به یې مونږ کوو او دا کومې جمعې چې پاتې دي دې کې به مهاره جمعه به کوو خو باقاعده چې کوم کورس دی مخکې به شپږ ورځې وو او سخت کالي د خیره سره څلور ورځې دي څو ورځې دي څلور ورځې تیرو کلونو کې به د مازدیګر د ماښامه پورې زیات به یو ګنټه جوړېده او سخت کالي به انشاءالله د الله په فضل و کرم او د الله په توفیق سره څلور ورځې وي لیکن هره ورځ به 3 ګنټې وي د 2 بجو نه واده ده 5 بجو پورې د 2 بجو نه واده د 5 بجو پورې تیرو کلونو کې به ټولو ملګرو اکثر به وي د زنانو څه انتظام شته د زنانو نن سره په دې جمعه کې د زنانو انتظام نه کېږي نو څه کالي د الله په فضل سره او ستاسو په دعاګانو سره د نارینه او حاجیانو انتظام به هم وي او د زنانو انتظام به هم وي او وي به که خیر انشاءالله زموږ ستاسو د ټولو د شریکې چې کومه مدرسه ده جامعه دارالعلوم فرقانیه چغل پوره کې جی ټي روډ باندې دا څومره ملګري چې ناست دي دې کې تقریبا 90% ملګرو هغه ځای لیدلی دي موبایلو کې بیا ملګري ورکوي او کارونه هم چاپ شوي دي بازارونو کې به انشاءالله لګي او شروع کېږي به انشاءالله دې جمعه کې مې اعلان کړو بله جمعه کې به هم کېږي د 19 تاریخ نه 19 20 21 او 22 هفته اتوار پیر او منګل که خیری انشاءالله نو تاسو کې چې چا داخلي کړي هغه ملګري هم ځان تیار کړئ نور هم ترغیب چلوئ که دا چا د زنانو داخلي کړي زنانو هم د ځان سره د پردې اهتمام وي انشاءالله که خیری او کوشش به کوو انشاءالله حتی الوسع چې ټکي په ټکي باندې په یو خبره باندې انشاءالله موږ تاسو ځان پوه کړو حج ته د ټولو نه وړاندې الله پاک دې
زمونږ استاد دا مات ګډ محنت په خپل دربار کې قبولوم کی او الله دې زمونږ دارینو د نجات ذریعہ وګرځي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك